بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. په پاکستان کې د 13 ورځو نه بیا د گرفتاری سلسله چې دی هغه شروع دي. په دې سلسله کې عمران ریاض خان، فواد چودھری، شیخ رشید چې دی هغه گرفتار کړي دي او دا وسنی موږ ورته اپوزیشن وایو یا هغه خلک وایو چې هغه د حکومت نه بهر دي. ملګرو په همیشه په پاکستان کې داسې شوي دي کله چې حکومت ناکام شي نو بیا د هغه خلاف چې څوک اواز چوتي نو هغه چې دی هغه بیا په جیلونو کې شي. په تیر حکومت کې د کله چې د پی ټی آی حکومت و د پهاوي کې علي وزیر، مریم نواز، احسن اقبال، خورشید شاه، میا جاوید لطیف، محسن داور او فریال تالفور د دین علاوه هم نور کسان چې دی گرفتار شي. په هغه ټیم کې ما د دې خبرې مذمت کړې او چې کله چې د خپل سیاسي مخالفین چې هغه دسي بزور بازو هغه سره داسې پولیټیکل وکټمایزیشن نه دی کول پکار. دا غین علاوه د رانا سنا کیس چې هغه به تاسو په مخ کې چې باغ باندې د 15 کیلو هیروین چلیے هغه کیس جوړ شوی او بار بار بشیر یا رفری دا خبر کول چې جان اللہ کو دینی ہے، لیکن جب ان سے یہ سوال پوچھا کہ جان تو اللہ کو دینی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ وہ کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں تو آپ عدالت میں دے دیں، لیکن ابھی تک وہ ثبوت انہوں نے عدالت میں نہیں دی. نظرا خبره کوم چې دا ډېر د افسوس خبره ده چې کله زمونږ سیاستدانان چې دي په حکومت کې چې څوک دي هغه ناکام شي نو هغه خپل پولیټیکل کم مخالفین چې دي نو هغه بیا بزور بازو چې دی هغه په جیلونو کې بندي او د هغه اواز چې دی هغه دباوي. ډېر خلک دا خبره کوي چې عمران ریاض خان چې دی هغه خو یو انکر نه دی، یو جرنالیست نه دی، هغه په یو پرایویټ ټي وي باندې پروګرام کې واقع او که هغه انکر هم نه بالفرض هغه یو سوشل ورکر دی نو زه بخپله هغه یو سیاسي ورکر نو زه په خپل د دې خبرې مخالفت کوم چې یو سیاسي ورکر یا یو سیاسي رهنما چې دی هغه باقاعده قید کړی شي. د دې نه علاوه کاشف عباسي کوم چې د آر نیوز د پرایم ټایم انکر دی هغه فواد چودھری خپل شو لره غوښته او باغی کې ور فواد چودھری نه هغه د حال تپوس کې چې کله تاسو گرفتار شوي نو تاسو په بچو باندې ستې ریدو د هغه سره حالو نو هغه پسترو کې وخ کړل یو قسمه په جړا شو او دا وی چې هغه ډیر زیات بد حالو. بالکل دا خبر به دوباره کوم چې فواد چودھری سره یا د نور شیخ رشید سره، عمران ریاض خان سره چې سکیږي دا غلط دي، خو زه بدل دا خبر هم یاد کما چې د دې په حکومت کې کله چې فواد چودھری به ډیر زیات په فخر سره وی چې موږ فلان کې چې هغه موږ گرفتار کو، فلان کې چې هغه موږ گرفتار کو، د خپل بچو مخاطب بیا باغې باندې داسې غټیا الزامونه لګول یا د هغه باندې د چرسو د هیرین یو الزام لګول زمو خل دم ډیر لاندې خبره ده. دا هغه سره سره وزلته دا خبر مو کما چې علي وزیر کم چې د دونیم یا د سکم دریو کالو نه په قید کې دی د هغه د سند های کورټ چې دی هغه لیم ضمانت ورکړي، د هغه علاوه کې پی کې های کورټ چې دی هغه لیم او د هغه سره سره سپریم کورټ هم د هغه ضمانت چې دی هغه قبول کړي دي. د هغه باوجود چې دی هغه په جیل کې دی، په بندیزونو کې دی. د مین سوال پکاره چې دا ولي نو زما په خیال چې اوسه پرې دې سوال جواب په پرایم ټایم انکرز چې دی هغه هم دا خبره رایس کړي ده، خو د دې سوال جواب د هیڅ چا سره نشته. یو د بلاول بټو مخه ته چم د आवाज وشي چې علي وزیر کو رها کرو نو هغه چې جاؤ उनके सामने ये नारा लगाओ जिन्होंने علي وزیر کو قید کیا ہے. دې خبره نه موږ معلومیږي چې دا په دې ملک کې چې څوک قید کول کی، څوک جیل کول کی او څوک د خلکو आवाज بندول کوشش کی. فواد چودھری دا غسر چې څه شي دا غم ډیر بد شي دي، خو زه به دا خبر دلته کوم چې علي وزیر هم په کور کې بچیشته دغه کوروالشته نو د هغه د اوسه پورې نه دی پرایم ټایم د سکم انکران چې هم دی فواد چودھری سره باندې چې د اظهار همدردی منګ په موږ ټول هم دغه سره اظهار همدردی کو، خو موږ د علي وزیر د لپاره هم आवाज چوتول پکاري چې ولې دغه سره ظلم نه کیږي، دغه بچی نشته. نو کم سره چې دا خبره کې چې د فواد چودھری سره غلط شي یعنی زوم دا خبره کام نو زبا دا خبر هم کام چې د احسن اقبال سره چې کوم شی هغه هم غلطو، د مریم نواز سره چې کوم شی هغه هم غلطو، د خورشید شاه سره چې کوم شی دا غیس هغه هم غلطو، د فریاد تالفور سره چې کوم شی هغه هم غلطو. پولیټیکل وکټمایزیشن که په دې دور کې کېږي هغه هم غلط دی او که په هغه دور کې کېږي هغه هم غلط دی. دا غي سره سره موږ پکار دي چې موږ د علي وزیر لپاره مین ټي وي چینل هغه لپاره आवाज نشي چوتای، خو چې کم از کم موږ په سوشل میډیا هغه لپاره ټرینز وچلو او هغه لپاره موږ आवाज چوت کو ک دا د شوی او دا خاموش شوی انتظامیه یا دا زمونږ حکومت یا زمونږ اسټابلیشمنت کې دي شي د دې غوګونو د زمونږ आवाजونه لړ شي او د علي وزیر رهایی چې دا یقیني شي.